یا پنځم شپږم دی په اسلام راوړو کې. نو دی وی اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، زلالم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا فقلت نماوی اے دا اللہ لیگلیا من معکا سوک دی تاثرہ علی هذا الامر پدی معاملہ کی، یعنی پدی ایمان راوڑو کی پا اسلام کی تاثر سوک دی دارتا ہوا ہے. ذکر ما خوی دی قدیم الاسلام دی کنا سولورم یا پینزم تن دی او دادسی چیزو بیو بلنری دی پٹ بسڑای تا ایمان بے راوڑ نو دیو بلن مدد سے عام خبرون تاثر سوک دی پدی کی. رسول علیہ السلام اوی پا جواب کی حر و عبد ما سر آزاد او مریه دی، یا خدا مطلب کہ اس موجود ما سر آزاد دے او مریه دی. آزاد ابو بکر صدیق دے رضی اللہ عنہ، مریه سر زید دے رضی اللہ عنہ. یا دا مانا دا تینا مراد دی. نو علی او خدیجة الکبرى رضی اللہ عنہما خومو ندی دوڑو نوی. خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا دا کور خدا دا کور زنانا دا پا بار کی فاغد سر نیوزی کی گی ندی وجن دا غی تذکرہ نکلا. علی رضی اللہ عنہ ایمان راوڑو فاغل ازوان نو نابالغو او دے دا زوانانو تپوس کی چی تا سر ڈل اشتے کنشتے، مطلب سوک دا سر اشتے ہو کنشتے. نو رسول علیہ السلام دا خب جواب ورکو. یا دا مطلب دی چې تا سره په دې کار کې څوک دی مانست یک ستا په دې کار کې د شریک وضو څه شرط دی، څه طریقه ده چې په هغې به تا سره سړی شریکېږي. نو رسول علیه السلام جواب ورکړو چې دې کې د شرکت دپاره څه شرط طریقه نشته دی. حر و عبد، که شریف ایمان راوړي او که پردی غلام دی خو چې ایمان راوړي. غلامېدل مملوکیت پردی د اسلام په باب کې رکاوټ نه دی، مانع نه دی. نو که غلام ایمان راوړي نو هم راوړی شي، سمانه پکې ته نشته، رکاوټ پکې ته نشته. حر و عبد. قلتو ما اوتوی مل اسلام، اسلام دې څه حقیقت د اسلام څه شی دی، علامه څه شی ده، کمال په څه باندې راځي. رسول علیه السلام وی طیب الکلام و اطعام الطعام، خسته خبره کول د هر سړي سره، هر چا سره، خورول د خوراک. رسول علیہ السلام جوابونه د زنو خبرو د تپوس کون کی په حالت باندې بنا کړی دی. تپوس کون کی تپوس څنګه کړی نو رسول علیہ السلام داغه د حال مناسب جواب ورکړي. نو چې چا کې په کلام کې سختی وا، غلظت پکې تا، کرړواله پکې تا، نو رسول علیہ السلام جواب ورکړي نرمه خبرې کول. چا کې شومتیا بل د نور کولو نو رسول علیہ السلام جواب ورکړي بل سره تعاون کړو، تیاری کولو. دا جوابونو کې فرق په اعتبار د سائل او داغه د مزاج راغلی دی. او رسول علیہ السلام حکیمو جواب هر چاله یو شانتن دی ورکړي، دا سړی مزاج مناسب. لکه حکیم لا ډاکټر له دوه تنه لړ شي د دوړو تبي او د یو د تبي سبب بدهضمی ا د بل له تبي سبب ستړیای، نو تب په دوړو ده نو دلا یو شان دور ورکړي بل بل شان دور ورکړي. دا نه وی دی چې تا خدای یو شان تور کړ په دته په ماته په دل یو شان کوم بل شان تور کړ. هغه د تبي علاج نه کوي، تبه چې شینه راغلم داغه علاج کوي چې هغه تبه تراولي هغه ختم شي نو تبه په خپل ختم شي. په دې معنا باندې سړی دوه تنه زغلی، یو سپی په مخه کړی یو پسې دشمن روان دی، دوړو په مخه کړی دی. اوس ته دله امان ورکای بچکای یې هغې به څه طریقې نو سپي باندې به ګزار کوي په ګټه باندې، او چې دشمن پسې روان دی را زما په امان کې دی لکه ورې نه زیره نه شي. نو دا ویلی شي هغه یو چې هلکه دغه دشمن دی په ګټه وي، زما دې ته ګټه نه ولي، دغه دشمن سپی و که نه په ګټه یې ځکه وي شو. او ستاسو دشمن په خبره پوهېږي چې نږدې مه راځه خیر دې نشته. ګورې رسول علیه السلام د سړي مزاج ته یا تېنه د مخکې نه خبر دی او هغه کې هغه مرض معلوم دی، یا دغه وخت کې دغه د حالاتو نه د پته لګي. لکه هوښیار حکیم لا مریض لاړ شي هغه چې لاس وګوري حالاتو ته وګوري او پېژني چې مرض یې د دې وجې نه دی. رسول علیه السلام جوابونه ورکړي دي. په دې معنا باندې پیغمبر علیه السلام دته وایي طیب الکلام و اطعام الطعام، خسته خبره کول، نرمه او پسته خبره کول، ښکلې خبره کول، خوراک ورکول غریب له.
یا د دې وجه نه جواب کړی یا د دې وجه نه کړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې په دغه وخت کې روانې خبرې کول دا کمال ګڼلی کېده، زورورتیا کمال ګڼلی کېده چې د اسلام نه پې خلک غواړي سپوري بدې ردې او روانې. نو رسول علیه السلام د هغې په مقابل کې طیب الکلام ذکر کړ. د مسلمان سره تعاون کول حرام ګڼلی کېده چې څومره تنګولی شي څومره پریشانه کولی شي دا ښه ده. رسول علیه السلام وی طیب الکلام سره اطعام الطعام، خوراک ورکول، خاصه خبره کول او خوراک ورکول. لا قلت نو ما ورته وی مل ایمان، نه ایمان څه دی؟ ایمان خو د زړه خبره ده که نه؟ ایمان بسئ. نو نبی علیه الصلاة والسلام وی الصبر والسماحه، برداشت کول او سخا کول، صبر کول. صبر وی منع ته، ټینګولو ته، منع کولو ته د ځان. نو دریو معنو باندې مستعملیږي. صبر په خو باندې معنی نفس په خو کولو ټینګول، صبر د بدونه معنی د بدونه نفس ټینګول، او صبر په سخته پریشانی باندې چې خپله خبره ده نه پاتې نشي، مصیبت برداشت کولو باندې. نو د دریو وړو معنو باندې صبر استعمالیږي. زه ته کتلی شي چې کومه معنا مراد ده. دلته نبی علیه السلام وی صبر مکی ژوند دی، ابتدایي حالت دی، خلک وجلی دي، ځنې شرولی دي، په اوښانو پورې تړلي لکه سمیه رضی الله عنها په سنبول وولو په لختونو خېټه ولوشلوله وغورځېده. په دې دمنه شو، اوښ پورې له یوه خوا وتړله، په بل پورې بله وتړله، دغه یې دسې وشړه، دغه یې دسې وشړه، هغو زور کړو نو په منځ یې وشلوله، نو دوه ټوټې شوله. نو دا خبرې پکې توي. د دغې وجې نه نبي علیه السلام وی برداشت کول، برداشت به کوي. ایمان د دې نوم دی. څه معنا؟ دا نه دی ایمان چې صبر کوي جو ایمان دی، معنی ایمان به ایمان علی چې صبر وسره برداشت وسره. دغه شانته صبر کول، زغم کول، د بدونه ځان د کفر او د شرک نه بچ کول. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ایمان راوړو، امور په ډیره مینه و. ناغي وی زبا سر په سوري نه کم، ا ډوډۍ به ونه سکم، ورکله به خوله ور نه وړم چې څو ته بیا کافر شي نه. ډوډۍ خو دغه شانته وه، غرمو ته پرته وه، مکه معظمه وه، اوږې تږي، بیا به پرې غوټې راتلې، بېسوري به پرې راتله. یو ته بلو ته نه منم د دې خبر. نو لاړ څنګ کې کېناست، خبرې ته غوږ کېده. قسم په الله ستا یو سا دی دا به وځي، چې ستا اووه ساونه یې وه، اته دغه شانته لټې ټکی یو وځي، بیا لټې ټکی بورې ځي، بیا لټې ټکی بورې ځي. قسم په الله که زه دا خپله خبره پرېږدم، ستا خوښه ده که ځان وژنې کې پرېږدې. اجرافات یې څادر یې په ځان واچو، خوراک اسکرې شروع کړو، نو سمیږي، نو ځان پسې څنګه ووژنو. نو دا معنی دا صبر و برداشت کول. خپل بدن شلیږي، پردي به د باندې حملې وي، په دې ټینګېدل چې څه سخته راځي برداشت وکړئ. د کوره وباسه، پلار یې مړو، مور یې تره اخیستې وه، خبر شو چې دی اسلام مسلمان شی دی دا هلک. نو راوغو وی ته مسلمان شی؟ هغه وی او یې پرېږده دې نه پرېږدم، یې نه پرېږدي هغه نه، یې دا زړکي وباسه زما دا خو زما درکړي کمیس او لنګې تېنه وباسه، له غړ ګوته پاتې شو، او زما د کلي نه لر شه، د کوره لر شه. دقسې د غړ تو غړ روان شو. د مورې پې زړه خوږېده، نو څادر یې ته وغورځاو. هغه څادر یې نیم کړو، نیم یې کته وتړه، اني یې د پاسه په سر باندې واچو. په دې حالت باندې مدینې منورې ته ورسېد رضی الله عنه. نبي علیه السلام وی ذل بجادین اخرجوکا، و د دوو تیږړو خاونده ته یې په دې حال راووښتې. داسې دولتمندو چې سار به یو قسم ورېښم اغوسته، ماسپښین مازدیګر به بل قسم ورېښم اغوسته. بیا دې حال ته کرانګې سوی خپې چاودې ویني چې به دې یو تیږړې په اوبو پروت دی، یو تیږړې ته چاپېره دی. الصبر. نو پیغمبر اسلام دې ته تیاری چې دا حالت به راځي، برداشت کول، زغم کول، خپل خپلوان به یې پرېږدي. دا شانته په لوږه تنده او په هجرت باندې صبر کول. والسماحة او نیکخویي، سخا او نفس یا سخا او نیکخویي چې ته ویلې کېږي. نفس که دې قربانېږي نو قربان دي شي، خو چې ایمان پاتې نه شي. دا شانته که مال دې پاتې کېږي نو پاتې شي، خو چې ایمان پاتې نه شي. صحابي هجرت کو، حضرت زید رضی الله تعالی عنہ غالباً یا بل صحابي زید بن ارقم هجرت کو نو ووت. چې ووت نو کافرو پسې ورسېده چې دی خو ځي هجرت کوي، هغه خو په مدینه مکه معظمه کې تجارت کوي، ډېر مال څخه
وی زیبنه هغه څخه لینده غشي څخه لینده راغ څخه شي پکې کې خو خبره واوري په خو نه خبره کو وای دا د تویم چې تاسو یو تن ماته نږدې نشه راتله چې ما منی کې یا ما وژنه څو پور چې ما څخه زما د لینده د غشي تاسو ته پته د ارمل عرب زړیر د پښتون کې نو خطا کېږي نه نو مرای ځان تل وژنه او که تاسو مطلبی چې مونږه د مال ګټ ایتا مال ګټلې زموږ کوم کې مال دی هغه څه مشه وی مال هم مطلب دی نو مال ته پرېږم لاش زما کوټه کې فلان کې زه ولټوي پیسې ال ته پرې دی واخله کنه دغه وای چې خامہ خطا ټینګو نو ځان په وجه باندې بکیږي تاسو په ټول مرشه زما مرشم بوتله تاسو باندې هغه ته معلوم حال وی دی شیاوي هغه شي واپس لاړ مالو با سزا لې وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مدینه ته ورسې خبر راغله وحی راغلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پلان کې ډېر کار سودا کړ ډېر د فائدې سودا کړل اربح الله تجارتک تا تجارت کې الله ډېر له فائدہ کړی دا نو دا صبر وکای کنه مال به پاتې کیږي رسول الله سلام د کور وته دي نلونه پاتې شي دي اجازان به اسره مور نو مور په خوانړه فاطمه پاتې شي دا زینب پاتې شي دا دا شانت رقیه پاتې شي دا ابن کلثوم پاتې شي دا خبرونه چې زموږ کلاس ته پته ته نشي ابو بکر صدیق د کړي نه وتلې د کورنه الصبر برداشت کول د کورنه وتلې دي پلار وړون پرې خېده لونه پاتې شي عائشه پاتې شي د معصومه جنې ودغې اسماء پاتې شي رضی الله عنها هغه ته پته نشي چې زموږ کلاس په چاته ابو بکر صدیق پرې رضی الله عنه نو دا الصبر برداشت کول والسماحه نیکویی او سخا کول په مالیو کو پارچ باندې ایمان د دین دی ایمان دای باندې ویمنټیږي قال دی قلت ای الاسلام افضل نو مو کوم اسلام غوړه دی اسلام خو یو دی کنه مره دی اسلام هر یو کار اسلام دی هر کار مونږ اسلام دی روزه اسلام ځکه اسلام خدای اعمالونه دی ایمان خدای له عقیدینو دی اسلام د اعمالونه دی نو په دې کې کوم یو کار زیات غوړه دی او کوم کار کې زیات ثواب دی نو رسول علیه الصلاۃ والسلام خلق حسن الله من سلم المسلمون من لسانه و يده یعنی هغه څوک چې بچ پادشي روغ پادشي مسلمانان د جبینه او د لاس نه بیا تاسو کوي قلت ما وی ای الاسلام افضل کوم یو عمل د اسلام زیات غوړه دی اسلام خو عمل سره واسطه ساتي کنه هلته دی ای الایمان کوم یو ایمان خره هلته مل ایمان دلته خو اسلام د اعمالو نوم دی نو په دې معنی باندې وی چې په اعمالو د اسلام کې کوم غوړه دی نو رسول علیه الصلاۃ والسلام نماز وی نه روزه وی نه حج زکات خیرات وی ځنې عملونه خو فرض نو او چې کوم فرض لکه موز زاغیم سن دی ویلي ولی هغه فرضیت خو ته معلوم دی مسلمان شه دی او ته معلوم دی خود دغه نه علاوه نور کارونه کوم دي پیغمبر علیہ السلام دغه وخت ضرورت مناسب وي طيب الكلام من سلم المسلمون من لسانه و يده دلتم جواب چې ورکي نو علی اسلوب الحکیم ورکي یعنی کم یو اسلام غوړه دی دا کار غوړه دی دا نه وي بلکې جواب مستقل ورکي دا کلام من سلم المسلمون یعنی څوک چې بچ پادشي مسلمانان د جبې نه او د لاس نه په جبه چاته څه بدو رسي ان په لاس باندې دا ولی وي دی وجنه چې مسلمان په لاسوم خلکو پورته کوي په جبه باندې صبا عن دین ابائه خپل پلان کې د دین نه اورېدل بي دین شهر نو دا بد نسبتونه به ته هم کول او په لاس په باندې چې سره وس کې دغه به هم کول نو رسول علیه الصلاۃ والسلام چې مسلمان سره معاونت کول کومک کول چې نو ته وجبه تکلیف ورسنه په لاس باندې قال دی وی قلت ما وی ای الايمان افضل دا دویم تاسو د بل قسم راغی اول تاسو مل ایمانو نو دویم وی ای الايمان افضل د ایمان په کارونو کې کوم یو کار غوړه دی کوم یو خصلت بهتر دی قال وی نبی علیہ السلام وی خلق حسن فاستخوی یعنی خم عمل کول خبره تر کول د مخلوق سره هم د الله رب العالمین سره هم د الله رب العالمین سره خو
الله په کما او ټولو خبرو باندې کامل یقین ساتل د مخلوق سره چې څه تعاون نه کیږي په ایمانیاتو کې سره تعاون کول. نو بیا ما او توي اي الصلاه افضل کوم یو موږ غوړه دي منځونه فرض دي او وختونو سره فرض دي پنځه دي او دې کې غوړه لاندې یا د دینه سیوا نور کم دي د ایمانیات نه پس د ایمانیات مشق او سبق موز دي روزه نه ده روزه دویم نمبر باندې ده موز د اول نه واخله د اخره پورې سبحانك اللهم نا یا انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا واخله پدې کې سنن دي که فرایض دي که واجبات دي که مستحبات دي که ولاړه ده که ټیټه ده که سجده ده که قاعده ده دا ټول د ایمانیات سبق دی دا الله د تعظیم طریقې دي د غیر نه منع ده سبحانك کې دا منع ده بل نشته لا اله الا انت چويږي او یو الله له منل دي او دا ټول کارونه د ایمان دي. نو د تاسو کو چې په دې کې بیا بهتر کم دي کم یو خو عادت عمل د ایمان زیات بهتر دي. رسول الله سلام وی خلق حسن نعمه توي اي الصلاه افضل لكم يوم زیات بهتر دي. قال النبي عليه السلام طول القنوت مظهر یو چې که فرض دي او که نفل او سنت دي خو پاغه کې غرواله بر دي عمل د وجنه طول القنوت وجودواله د قراءه طول القراءه یا طول القيام مانځه کې اهم رکن طول القيام دي وجود قیامو کا د الله د تعظیم څو وایا قران وایا نور څه درځي فاتحه شریف دا وایا طول القنوت یعنی پارام مذکر دا پکې ته وایي دي. بیا ما ته ایو الهجرت افضل کم یو هجرت غوړه ده هجرت پر خودو ته وي لغوي معنی باندې پر خودل نو پر خودل د کور پر خودل د قام پر خودل د ملک او د کلی پر خودل د خپل یو خو عادت او د خبره ټول ته لیکي دي شي نو کوم یو غوړه ده معنی چې د سیوزم دغه وخت هجرتونه شوي دي کنه حبشه ته مسلمانان تلی شپېته یا یو تن دوه پاسه یو تن دوه کم بار ته وتی دي تلی نو کوم غوړه ده چې دا کور کله سره پری دیوزي او کنه بل طریقه شته. رسول الله سلام وی غوړه خدا ده ان تهجر ما کرے ربک دلته جواب علی الاسلوب الحکیم ور کړی دی دا دی ویری چې ایو الهجرت افضل دا ویله هجرت کما کرے ربک الهجره ما کرے ربک نه دا ویلی ان تهجر لکنه سبق چې تو په کوي غوړه په هجرت کې دا دی چې تقریری ټول هغه څه چې ناخوخي رفسته الله ته چې کوم څه ناخوخري هغه پرې دی اصل هجرت ده. قال دی وی فقلت نما وی فاي الجهاد افضل نو کوم یو جهاد افضل دی جهاد د جهد یا جهد نه او داغه ما وی سوارلس اقسام قران سنت کې ذکر کړی دي چې اول اصلاح د نفس نه شروع ده او بیا د قتال لکافر باندې اخیری سری درېږي په دې کې کوم قسم غوړه دي. نو رسول الله سلام وی قال پیغمبر اسلام وی دلته اوس مخ کې جهادونه پریخي د مخ کې ذکر نه کړي اخیری سره ول ذکر کړي سره ده نه چې دا مکه معظمه ده هجرت فرض نه دي نو فرض نه دي نو احکام خو بیان دي شي کنه ضروري نه چې احکام بیان دي. رسول الله سلام وی من عقر جواده واهري قدمه دلته جواب علی اسلوب الحکیم چې تاسو د دې خبرې پکارو او جواب یې مدغه دي دې طریقه باندې ذکر کړی دي. دا یې دی ویلي چې جهاد کم غوړه ده عقر الجواد او احراق الدم دا زخمی کول او وینه څول دا یې دی ویلي بلکې مستقل جواب ذکر کړی دی. من عقر جواده هغه څوک چې زخمی شي زخمی کړي شي او هري شي اعلی اسدده و اهری قدمه اته کړي شي وینه ده دیو شهید شي او د اصلي نغم د بل پکار کافرونو تختیدل په خپل کار کې نه ولي هغه زخمی شي او د کار وزي. قال عقرا فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم زخمی کړل عقر جواده مجهول استعمالي زخمی کړي شي جواد اعلی استوي جيد او کرا قران کې جمع ذکر شوی دا الصافنات الجياد
الصافنات کرا الجیات اعلی عقر جوازه احریق اراق یریق اراقتن ندے ہا پکی زیاد شی احراق یحریق احراقتن احریق دمه اتوک شی دی وینا دو مانوم پا مالو لگید او من نفس دا اللہ پا لاری باندی معلوم لار اس لار او دا در نفسم لار وجودیم لار اللہ تا منظور شو دا غور جہاد داری قال نماوی قال دیوی قلت ماوی ایو ساعات افضل کم یو وقت وقتونو زیاد ورده چې پاگی کی سڑے اللہ یادی عبادتی کئی دا اللہ پا یادولو پا عبادت کولو کی در طولو لوی یاد لوی عبادت موز دی نو رسول علیہ السلام سے کم وقت ورده اللہ دی یادولو پارا قال رسول علیہ السلام بی جوف اللیل الاخر میان دشپی خیرتا دشپی یعنی شپا کی الاخر رستان حصہ دشپی دری حصی دی اولا سلس دویم سلس میان دریم سلس آخر کم غرده السلس الاخر غرده جوف اللیل الاخر ذکر صباح خطو سرا عبادت پکای که سباب عمرو کری دشپی عبادت ضرورت عبادت مسلسل شو دا زیاد غرده رواه احمد دا روایت امام احمد ذکر کرد رحمه اللہ وعن معاذ بن جبل قال خبر باید پوشوی کنا دے دا فرائض تا پوسنو که فرائض تا معلوم دی مسلمان دی دا فرائض نا زائد رو تریسه تا پوسنو کئی اور رسول اللہ السلام پاک بینا بنا جواب ورکی دا خواجه دا چی جهاد پا مکر منظمه کی ندیشه فرضم نو و احکام خویو کنا وروالی خوب کتو فضیلت ہو و فضیلت تا پوس کرده نبی علیہ السلام تا بیان کرده وعن معاذ بن جبل قال روایت تا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ندی ہوئی دا سوار رسولو کو چی نبی علیہ السلام دی یمن قاضی القضات کرو دا سی کامل عالم دی یمن قاضی مقرر کرو دا فیصلی والا دا خونو تا کرو بما تقضی یا معاذ پا قرآن پا تو فیصله که پا قرآن نوی چی قرآن کی نی استا پا طریقه بیکم فیل لم تجید که زمان طریقه کی نی بیا پس جرکه اجتهد رائی زو بیا قرآن و حدیث کی اجتحاد کن قل رای بیان رسول اللہ السلام توثیقو کو الحمدللہ الذي وفق رسول رسوله چې د پیغمبر استاذ توفیق ورکدا خبرې چې الله پر رضا کیږي دیوی معاذ بن جبل انصاری دی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما رسول الله صلی الله علیه وسلم چاغوي من لقي الله لا يشرك به شيئا څوک چې مخشد الله سره چې نه شریکي سره اس بلاهم نه مرګ ژوند نه فرشتہ نه انسان نه پیره او يصلي الخمس امنذور پوزو اړه کوي او يصوم رمضان روزه نشي رمضان غفر له ندت بخنه وشلا بخنه بوشیتا قلت ما توبه افلا وبشرهم یا رسول الله نو ولې خبر نه کوم خلق په خبر باندې ده الله پیغمبر رسول الله سلام وی دعهم يعملوا پیدا کنه چې کوي چې ذکر دي چې غټول کوي دا د معاذ بن جبل روایت ته مدینه منوره کې ده نو مدینه منوره کې جهاد مقرر شو او حج مقرر شو رسول الله سلام نه جهاد ویني د حج اولی اگه اصل جهادم پټولو ندی نو حج او زکاتم پټولو ندی کان زکات او پاچای چې زکات ورکول استدلال مال سری کار په حال علیه الحول تیشی توان طاقت لري نو حج لتلی شي دغه شانته توان طاقت لري جهاد کولی شي خدا موز او روزه ده خو پار چا باندې ده چرته په سعودي کې او تند دغه نه مستثنا چې معذور دي او روزه نشي نو ده دمه ده پکې نور عام طور باندې رسول اللہ السلام نے دغه ذکر کو لا یشرک به شیئا عقیدہ بیان کړه عمرت ته نه یوازې شرک نه دی یعنی تمام عقاید منی اعتقادیات منی لا یشرک به شیئا او پیغمبر نه منی نو مسلمان نه دی نو جنت ته وصل شي لا یشرک به پرون ویلو بل ویلو کنه چې دا د ایمانیات ټول عنوان دی لا اله الا الله د ایمانیات عنوان لا الہ الا اللہ سر محمد رسول اللہ ہوا یا کوثر نوی دی ایمانیات عنوان دے دا شنت لا یشرک باللہ شین دا طول ایمانیات عنوان دے دا سرخط دے لنڈیز چوتوی لگی نی ایمانیات صحیح او بیا دا غین رستو داون کوئی چی موز کئی اپینزوارا کئی روجت رمضان نسی نو که حج پی فرض و اغا دا حج مقضا که زکاة پی فرض و زکاة پی مقبانی دا شنت که پکیتا نور سو عمل فرض و اغا پی دے پی مقصر خدا تو خوب پار مسلمان دی غفر لهم توبه خنوشي نو چې ما وی چې خلکو ته نه خبر خو آسانه نه پرېدا د دین علاوه نور اعمال چې کوم معلوم کړی دي چې هغه کوي دې معنا باندې حدیث تاسو مخکې ویل دي کنه
یا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې سوري باندې باغ ته نوتم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به خلق تعالی او عمر په سینه باندې ولم بیا ته عمر سے وی یا رسول الله پریدا په دې باندې بتاو کولی کی به نور اعمال لکی دلته ما حدیث ذکر کو دته مو خلق ته دعهم يعملوا روایت امام احمد دی عنه انه قال دی حدیث نه او دا مخکې حدیث نه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام وی پریدا مې وایو تا نو دا معلومه شوه دا ابو ذر روایتوم تیر شوی دی کې دا معلومه شوه چې خبره مشروع هم دا خدای ویل عام تفدینی په کار چې هغه په غنور کارونه پری دی واجب په فیضان یتکلو دو وزن جو په دقه باندې اوس پاري نور کارونه باندې کوي نو د موت کول غړي چې نور اعمال په ځا سره کوي وان هو ان رسول انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم د معاذ بن جبل نے روایت کړي چې تاسو کړو د نبی علیہ السلام نه ان افضل ایمان د غره ایمان افضل الایمان غره ایمان معنی څه په ایمانیاتو کې غره ایمانیات کوم دي چې پاغي باندې یقین با ور د ټولو نه زیات ضروری دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی قاعده کلیه ذکر کا قانونی کلی ذکر کا ان تحب لله وتبغض لله ایمانیات کې غره ایمانی عمل محبت کول دي څار سره چې کوي د الله لپاره د چا سره مینا کوي د الله لپاره د څه سره مینا کوي د الله لپاره د څه سره دشمنی بغض ساتي د الله لپاره د چا سره بغض ساتي د الله لپاره معنا څه ده خدای سره محبت ساتي د الله لپاره سمانا چې د دې په وجه الله ما د ګناهونو نه بچ کړي د دې وجه نه قدردانی کوم محبت نه سره او الله سره محبت په دې وجه باندې چې د الله د دین کار وکړي دغه شان تپلار مور سره محبت په دې وجه باندې چې زه زما د هدایت ذریعہ ګرځي د الله لپاره دا ټول کې محبت د الله رب العالمین غمیان تکا او په دغه اراده په دغه نیت کا نو بیا ثواب د ډوډۍ زوم خرمه تاسو خورئ سنیت اراده بکی شي که ډوډۍ باندې نیت د دیو کو دا اول نه اراده د دیو کو چې ډوډۍ خورم چې وجود می صحیح پاتې شي کتاب ډیر وګورم مطالعه ډیر وکم سبق ډیر زوات کوم موز په وخت باندې وکم ته ذکر او اذکار پکې تا وکم نو دا ټول ډوډۍ خوراک په عبادت دی اخرم به دومره چې زما په گزاره کېږي دا نه چې دا بوجه نه کړو ته ورځو بوجه نه تاونه ده کا دا څنګه خود گزارې لپاره نو بیا ډوډۍ خوراک عبادت دی او بس کول کې نه صحیح کا عبادت دی بار ته وڅو کې نه صحیح کا عبادت دی دې کې نه سم بار ته زم پدې نه توزم چې زه وګورم دې سات کې بل څه ضروري کار شي دا څنګه څو خود سې چې لاته نه روکشي خطر روان شي چې لاره ته سم کوم دا وتلم د ثواب شو نو دا معنا نبی علیہ السلام دا خبره ذکر کړي تحب لله چې ته مینا کوي د څه شي سره چې مینا کوي خدای الله د رضا لپاره وتبغض لله او تبوس کې د څه شي سره هر څه سره چې د الله د رضا لپاره وتعمل لسانك في ذکر الله علاوه د دینه دا ډول عملونه څه شو د زړه عملونه دي اعمال القلب المحبه البغض او دا عمل د وجود او چې په کار اخته کې تجربه دي فی ذکر الله په ذکر د الله کې تلاوت وکای درس وکای بل ته په مساله خای او ځل په ذکر او اذکار کوي جب په دې کار باندې ولګي دا بهتر عمل دی نو په وجود کې د جبه تذکرہ مخکې کړه او ځل ذکر کا ایمانیات خو د ټولو نه مخکې او دا جبه د کافر ده چې د ستړي کیږي نه وایګه پیاړم به چې څومره اړم به عمر بدل ور زیاتې ودرېږي نه نو دی باندې خو به ته سکای کړی لګیا به لاس به ودرای کې باندې اوس تاسو ټول داسې په خلاره ناسیو سپی په دې دي لاسونو په دې دي وجود په دې دي او جبه چلیږي زماره تاسو وګورو ته اړم کړی خو هغه جوړه وکړه هغه تاړ نو دا جبه نستړي کیږي نور اعضاء ستړي کیږي نو جبه چې نستړي کیږي نو ځکه دا چې نستړي کیږي د الله په ذکر لګا ذکر الله 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 کا سبحان الله الحمدلله دا جو خیر عمل لیکن د ایمانیت په عملونو کې بهتر عمل ده قال وی دی وماذا یا رسول الله انور تو اڅدی دغه اې د الله لګلی نور تو قال رسول الله سلام وان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك دا د معاشري احکام ذکر کړه محبت د الله د پاره بغض د الله د پاره ذکر د الله نو زه خو یوازې نه وکړم
چې ځان له به موجوده کار کوم زما سره به بل څوک وي په معاشره کې به وي نو د هغو باندې زما سره ته حق څه واسطه شته نه هغې ذکر کړو چې دا چې ته محبت کوي د مخلوق سره نو چې د الله دپاره محبت وکړي دا نیک سړی دی مسافر دی عالم دی طالب دی تبلیغي دی خو نیک سړی دی نو محبت سره په هغه نیکوالي باندې وکړي زړه تعظیم او د زړه مینه او چې بغض سره کوي نو هغه سره په دغه باندې وکړي چې دی د الله د دین خلاف کوي ګیره خرئ په دې وجه به بدي شي دروغ وای په دې وجه بدي شي دا ته ووایم چې دا عملونه دي خطا دي خراب دي دا مکوه دا ښه نه دي خو سره دغه نه زړه کې هغه پلیتۍ ته بدۍ ته بد ګوري هغه سړي ته بد نه ګوري هغه صفت ته بد ګوري نو صفت د ختمولو کوشش پې کوه چې وشي پې وتبغض لله تحب لنفسک خواښی خلکو له څه چې خواښی د ځان دپاره بل ته د خیر خو نه کوي په خپله نه کوي الله کراچۍ کې یو ځل تلم بل یو عالم راسره ماښام مخکې چوک و د سړک و منځ کې هغه ته مې سړک دې چوک ته اوړو چې لمونځ وکړو د ماښام غضب دا چې زه په کراچۍ کې چا پسې لمونځ نه کوم چې ښه یې نه پېژنم د مخکې لمونځ چا پسې نه کوم زه لمونځ ځان نه کوم ټول بریلیان دي مشرکان دي نو ما وې دې چوک کې لمونځ کوو نو لاړو نو زه مخکې شوم که هغه مخکې شو نه لمونځ مې ځان ځان وکړو ماښام لمونځ ځان ځان وکړو چې راوګرځېدو نو هغه زما ملګری هغه بل سړی ناست دی سګرټ څښي هغه ته یې ګوره ماښام باندې ویلې ماښام یې لمونځ یې ونه کړو نو دې ورته ګوره تاسو دواړه رالې ملګر معلومېږي امامتي یې ونه کړه زما ملګرو سره به جام شو په جام کې کومه دی ښه وایي موږ جوبت کړي که دا امامتي به کړی وو دو خو بد وکړو لمونځ یې ونه کړو ما ته د کومه ښه کار وکړو لمونځ هم وکړو مامته یې ونه کړو امامتي به کړی نو همدا ذکر کړي که نه چې ته بل له ته شی خوښوې چې لمونځ دې ونه کړو نو ځان له یې وکړه بل له ته خوښوې چې لمونځ په امامته وي نو ځان له په امامته وکړه بل له ته خوښوې ځان له ته خوښوې نو بل له ما خوښ کړه وتکره لهم ما تکره لنفسک چې ناخوښه چې ته د دوی دپاره بد ګڼې هغه ته چې ځان له بد ګڼې خپل بد ویل بد ګڼې د بل بد ولې وایي ستا غیبت څوک کړي ته بد ګڼې د بل غیبت ته نه کوي ستا نقصان څو څرګندوي ته بې خفه کېږي د بل غیبت د بل نقصان سره څرګندوي ستا بدي ښکاره کېږي نو د بل بدي سره وایي نو خپل هغه بد ګڼې د بل هغه بد نه کړي وتعمل لسانک فی ذکر الله وتکره لهم ما تکره لنفسک رواه احمد دا روایت امام احمد ذکر کړی دی دا حدیثونه مبارک تاسو یو باب لوس کتاب الایمان او دا غي په شروع کې حدیث مبارک ذکر کړو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى بیا په نور حدیثونه درې دیش کې څلور دیش دریو فصلونو کې بیان شو احادیث د قرآن نه پس د دین ماخذ دی هم د عقیدې او هم د عمل او فقه د امامانو څلورو واړو رحمهم الله د حدیث مبارک تفصیل دی د قرآن دی نو قرآن خو لنډ دی اصول قدر خودل دی ضوابط خودل دی جزئیات نه دی خودلی د جزئیات و زنو تفصیل حدیثونو مبارکو کې دی نو داغي مثال د سیر دی یو جزئیه او حدیث کې خودلې شوی د حکم ویلې شوی دی نو دغه مراد نه په دې باندې نور یو تعالی په دې باندې نور جزئیات تعالی نو ګرشي جزئیات سره راټول کی هغه حکم دلاندې راولي نو حدیث مبارکو کې هم دادا څه د حدیث مبارکونه مجتهدین رحمهم الله ضوابط او کلیات وخکلی دي چې هغه اصل بنیاد دغه حدیث دی او د پاره د اسانولو د ضابطه او د قانون په شکل ذکر کړی دي نو په دې اعتبار باندې دایمو مجتهدین اجتهاداتو کې لږ اختلاف دی پکې تا خو بنیاد د ټولو اول قرآن او دوبار حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اصلا او بالذات یا ثانیا یعنی په عنوان د اجتهاد سره
نو دې حدیثونو نه مجتهدینو چې کوم استنباطونه کړي دي هغه په خپل ځای دي، خو مونږ هم دا حدیث ولوستو. د دې حدیثو نه څو خبرې بنیادی خبرې چې هغه فقه کې به مختلفې ځایونو کې مومي، یو به چېرته په کتاب کې مومي. نو هغه چې خبرې چې کوم د دې نه مستنبطې دي د هغو د یو څو تذکره کوم چې دا د فکر کې پرتې او په کار به م راځي. اول حدیث مبارک ہو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. نو څرګند خبره د عملونو ثواب او سزا په اراده ده. معنا څه ده؟ ته مرغۍ ولي او د میلمه دپاره یې ولي چې میلمه مې دی دلی پخه کړم او ګزار دې وکړو سړي باندې ولګېد، نو عمل خو غلط دی. او دې عمل کې دوه حیثیتونه راغله، یو دنیاوي یو اخروي. اخروي د سړي وجل دي، ویشته دي یا زخمی کول دي. نو په دې اعتبار باندې هغې باندې الله سزا نه ورکوي، اخروي سزا پې نشته دی. دویم دنیاوي معاملات دي. نو دنیاوي معاملې دوه حیثیتونه لري، یو دا چې عمل لی غلط کړلی، صورت د غلط دی، نیت ستا او ستا د الله ترمنځ فیصله ده اراده، او عمل ښکاره غلط دی. نو دغه غلط عمل به په ده باندې سزا راځي. جرم تاوان څه دیت خون بها دا به پرې راځي، قصاص خو نه راځي، بې خطا دی که نه، خو دیت تاوان به پرې راځي. دا صورت په ظاهري د جرم دی او د سزا دی. خو دې دویم رنګ ته وګوره چې دا د میلمه له ویش یا پلار له یا بل یو حقدار له نیت او اراده یې د هغې وه، نو په دې نیت او اراده الله ثواب ورکوي. ثواب پکې هم راغی، د دنیا جرم پکې هم راغی، خو د آخرت د مؤاخذې نه خلاص دی. انما الاعمال بالنیات. نو که سزا راځي او که چې راځي، دا چې څنګه تاسو په دې حدیث کې ولوسه انما الاعمال بالنیات، نو دا شانته حدیث یو کم څلېختم کې هم دغه دي 9 کې د عملونو نیت اراده ثواب او بدله دا په اراده باندې ده چې د بنده اراده څنګه وي د هغې په شانته. نو حدیث یو کم څلېختم 3 فصل کې د ابو هریره رضی الله عنه دی، او هغه دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا احسن احدکم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله. کله چې یو تن ستاسو کې صحیح کی خسته کی اسلام یې اسلام څه معنا؟ تابعداري د حق. نو تابعداري بنیاد پس دی په نیت او په اراده باندې دی. نیت او اراده درسته وه، نو که عمل رستو خطا و خود په غلطۍ باندې دا خطایی په خپل ځای ده، او د عمل په نیت او په اراده باندې الله اجر او ثواب ورکوي. یوه مسله. دویمه د لوی نه لوی عمل د نیکۍ لکه جهاد، علم و تعلیم، مال لګول، هجرت، موز، روژه، حج وغیره چې په بېنیتۍ یا په بدنیتۍ یا برباد قدری شي د ثواب نه، یا ورسره د ګناه عمل شي. انما الاعمال بالنیات نه دا بنیادی مسله معلومه شوله چې د لوی نه لوی عمل مثلا جهاد دی، علم دی، مال لګول دی، هجرت دی، موز کول، روژه نیول، حج کول وغیره نور څه، دا په بېنیتۍ یا په بدنیتۍ یا برباد قدری شي د ثواب نه، یا سره د ګناه عمل شي. احادیثونه دی تفصیل دی. مجاهد تاسو دې کتاب کې ولوس، دی باب کې ولوس، مجاهد تبا الله وې سړي کړلی ای به جنگیدم د دین د پاره ستا د پاره تر دې چې شهید شو. په دروغ وای ته خو دې له جنگیدې چې تعالی خلک زګړور وي، یا دې له جنگیدې چې کلاشن کوپ پر پټ کما راوړم مال براوړم. وقد قیل او دغه ته ویل شي دې کې ټول مولا سمع الله پیژن دا سمع الله به جهاد لته اوس نه دی دې به ته خو دې سبق ویل کا ته به نوراغه سلام لراغه دلته چراغه
مې څه کارونه کوي دا چې زما جهاد کوم بې ایمانه په ټوپکو پسې دی بس طریقه ته مې تاسو خیر دې نه خبر لا چې ټوپک را پټ کې راوړل څه هغه بیا خارتای غلې شو اوس غدي څه جواب ودا ته څوک مې تاسو کوم خپل شاګرد کنه چې دا څه کارونه کوي نو زید دغه لپاره چې ټوپک راوړل کلاشن کوپونه راوړل بل څه شرم خرڅ کوم ټیک د جهاد خپلته کی خو نیت فاغه نه کنه نیت د بل څه دی نو هغه برباد شي پیغمبر اسلام وځي ته امر بو شي په دوزخ ته راکوي نو دوزخ ته وځي دولتمن ډېر مال لګول له به تاسو کړی دی الله مال می لگاو دا وی کړی وخت خیل لکه تا خو د نوم د پاره کوه شي دا او جمعه جوړ کی نو په جمعه بنو د پلان کې شیخ پلان کې جوړبا کې پلان کې شیخ او د پلان کې شیخ باندې خدای چړه کو لګی سره جوړو د جمعه چې پلان کې شیخ بنوم لیکي الله د پاره خو نه شو کنه او دې د پاره شو نو د نوم د پاره الله تعالی انما الاعمال بالنیات روزه نسی د دې د پاره چې څوک راته وایي چې دا روزهدار دی وې زه روزه نه سم زموږ دې کلی کې وسړه روزه له ماته وایي تاسو کار چربانګ رانه چې څه چلې څوک نه جوړ دی کو مې نه جوړ څوک نه تاسو کار چربانګ رانه کومه زه په دې پوښتنه ته جمعه ته تلې په دې چربانګ کې کوز جمعه ته دا نو کور کاری رانه کاری او زه پوښتنه مې ته تهجد لته لې ځه نو دې څه مینه خاصه مې چې چلې مې چلو نشي پردو کو نو کرنا مسیګه موږ کجو کو تهجد موږ کجو کوی کا نو دا به دې لپاره اړوي وقت قیل تاسو د پاره چې کوله غته لشي فائدہ کرانو دا شانته دولتمن سره تعدیل لګول دا شانته مجاهد تعدیل دا کار کو دا نور عملونه نیک حج جما تاجی سی ویل شي نو لیکي کې حاجیان ډیر دي په نسبت د نور علاقو دا غیر راغله اریو چې راغله سره اثر کې جن شي څه شي ها کیمرا کې جنو پور دی د شاته زمونږه کوټه پر نو وته جمی پر دې ما خدای مقرکه تصدیق دی وي ته دې چې جنو هدیه راوړي چې دا به خلکو ته خیر چې راګر د حایله تر واغه چې روکه شو بیا چانو ګارو نه دا څه بلا جوړ کړو دا کعبه غونډه دغه د راخله په جیب کې څه دی جوړیږي نو د کعبه ټول تصویرونه راوړ خپل کو کې څه دی جوړیږي نو دا خو کار کول غواړي کار کول غواړي هغه سره کار کوي نو په دې معنی باندې چې عمل د لوی نه لوی دی خو چې نیت بد دی یا سره نیت نشته دی نیت بد دی موږ کې د ریا د پاره حج کې د نوم د پاره دا شانته ته دې جوړې د نوم د پاره نو هندوستړی والله خفه څه ته جوړ نشو خو چې نیت سره صحیح شي نو له کار کوي او یا نیت بد دی نو د دې بد بيد نیت نه تش کړهو شو هندوستړی والله خفه او کنیت سره بد دی چې نوم میوشي دا وشي د آخرت ګناه سره لازم دی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى دې په بیا کتاب الایمان درې فصلونه تاسو ولوسو نو کتاب الایمان صرف ایمان نو بلکې وشعبه وما يزول به حقیقتا او ظاهرا چې دا سره ترشي دا زائد سره ترشي نو د ټول باب روایتونو په ځای ولګیدل کتاب الایمان وشعبه وما يزول به حقیقتا او ظاهرا ایمان چې په ختم ایمان څنګه ایمان چې په ختمي یقیني یا په سرګن باندې موږ بوتو چې ایمان ختم شي نو په دې باب کې دا حدیثونه ذکر کړو اول فصل کې ټول 15 حدیثونه دي او مسائل پکې تا دادي د حدیث د جبرئیل مسئله علیه السلام سورۃ د متعلم د پاره د تعلیم د دین خبر باندې پیږي جبرئیل میل مراغه وي زړو کې سپین دي ویختي تور دي لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد سفر اثر پیم نشي مدینه اوس په دیال کې چې ټوله د سکړیلا لکه خيخه سړکونه د شپړق کوي او سړکونو په غاړه باندې بلډینګونو پړق کوي خوشې دې په کې تخالی دې پکې نشي په غیر پاسه به دوبره جوړی الوزي چې نیمه غنټه په لارې باندې په دې سړک باندې لاشي نو مخ په دې خاور نه ولې شي ولی کې چاپیر پورا علاقه ریګستان دی او دریاب دی سیلیو لوزي نه غسیله سره شي الوزي نو په دې معنا باندې
مدینه منوره کې دی او پیژنې موږ څوک نو اثر د سفر کې نشته دی. دا څوک طالب علم مطلب څه دی؟ د طالب علم شکل صورت داسې پکار دی لکه د جبریل علیه السلام. څه معنا؟ جامه صافه، شکل صورت پاک، او دا شانتا نقل و حرکت د کامیاب انسانانو غوندي. حدیث جبریل کې یو مسله دا بیان شوی ده. سونه په څومره په ادب سره کوي. ما ویلو کنه چې حدیث وګد راغله لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په کتاب کې او دا شانت نور علماء ذکر کړی دی مسند امام اعظم کې. نو دې با پاتې دو بدر نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی نږدې درشم نو به راشه. نو چې نږدې به کوم ځای چې خلی کول ته کې بکیناس. نو بیا نو په درې طریقو باندې په دریو پیرو یا په دوه پیرو باندې نبی علیہ السلام ته ورسید. نو د تعلیم د پاره د طریقې د تعلیم او د سوال طریقه د استاد ادب وکا خاطر وکړه د پیغمبر ادب خو د فرایض معظمه او د دین نه دی خو هغه سرخیل له د تعلیم معلم نو درس استاد ادب وکا خیال یې ساته خبره کوي په داسې مقام کې چې کله خبره کوم نو استاد ورته سګوري چې چا وکړه د سیمه کوونو بیا ودرېګا نو چې ودرېږي دا غو نظر شي نه ابو سوای نو خبره به پاک شي په ځل به پاک شي. دا ادب دا دی طریقه د تعلیم هم او دای خوري د طریقه د تعلیم تاسو کوي. نو د الاهم فالاهم کا چې کومه خبره زیاته ضروری ده نو هغه مخکې کا، کومه چې کمه ضروری ده نه غوښتو کا. جبرئیل علیہ السلام درې څلور سوالونه کړی دي او د غټې نه را شروع کړه په کته راوستله. دې طریقه باندې الاهم اول تاسو د قیامت نه کړي ولې قیامت مسره اوسې راغی نه مخکې ډېر لانجه ووي دي کول واړي نو مخکې د دین د خبرو ته پوښتنه کړې نو اخر کې بیا قیامت وي تا ته پته نشي ما ته پته نشي. حدیث اول کې دا مسلې یو صورت د متعلم څنګه پکار دی دا د علم ادب دی. د پاره د تعلیم د دین او د تعلیم د طریقې د سوال دا د حدیث کې ویل شي الاهم فالاهم. بل مسله هم دغه حدیث کې پنج بنای اسلام کلمه موز روجا حج حدیث جبریل کی متاثل استدی او دا شانتا 14 نمبر حدیث کی متاثل استدی این رسم 14 کی شپږشتم کی پنج بنا د اسلام. دریم مسله کلمه د شهادت عنوان د ایمانیات دی. یا خصوصا ما وی کنه ذکر کی کله ذکر کی اشهد ان لا اله الا الله او کله سره ذکر کی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نور ایمانیات بیان نکي سره. نو دې څه مطلب دی چې ایمان دغه مر قدر دی نه دا د دې ټولو سرخط دی لکه کتاب الطهاره فقه کې وای نو طهارت کې بیا طهارت کبرا بیان دی هغه اقسام طهارت صغرا بیان دی هغه اقسام دا شان طهارت بالعجز عجز د وجنه دا غي بیان کوي تیمم په کې ته بیان کی مس په کې ته وخوي دا شنور طریقې په کې ته وخوي دا شان ته کتاب الصلات کې د ناس طریقه وخوي د ولاړیو وخوي د سفر وخوي د حاضر وخوي دا شان ته د سختي او د جنگ د حالت وخوي دا ټول سره راټل دي. نو دا کتاب الصلات څه شی دی عنوان دی د ټول اقسام د ټول انواع. دا شان ته کلمه د شهادت یا کلمه طیبه دا عنوان دی د تمام ایمانیاتو. اوس تفصیل به ته ګوري په ځینو حدیثونو کې به تفصیل په ځینو کې باندې دا مسله بیانې په اول حدیث کې د جبرئیل علیه السلام حدیث کې ان لسم کې دویش کې سلیریش کې یو دیر سالور دیر پینزه دیر شپږ دیر حدیثونو کې د دې مطلب میدا دی چې دا نه چې دا ټول په یو ترتیب ذکر کړی دي نه ځنې خبرې په یو حدیث کې ویلي دي ټول یې ویلي نو پاتې په بل حدیث کې ویلي دي نو نور یې ویلي نو څه په بل حدیث کې ویلي نور یې ویلي. او شعب الایمان دا شهادت عنوان د ایمانیاتو دی حدیثونو مبارکو کې ذکر کړی دا چې کوم نمبر یې مو تاسو ته یو نمبر لګاوئ کنه
هي چې کارو کوي کنه چې دا مشکات اوس چاپ شي دي سره نمبر یې کړی دي چاپ کړی دي سره جو دا الله اخلي تاسو دې کېشته دا یو خيار کار کړل نو دا نمبر بیا په دې عنوان باندې د مسلو تلخیص راځي درېمه خبره تفصیل د ایمانیاتو ارکان د ایمان چوتوي لګي په حدیث د جبرئیل کې یو درېم په 40 نمبر حدیث کې پنځمه خبره دا شیزو نمبر وې په یو نمبر کې کله دوه درې مسلې ذکر شوې دي په اختصار سره ذکر کوم فرق د ایمان او د اسلام ایمان اسلام یو ځای استعماليږي یو ځل باندې هم استعماليږي لکه قوم د لوط بارکی فوا وجدنا فيهم غیر بیت من المسلمین داوم غیر بیت من المؤمنین سورۃ الزاریات کې وي نو دغه قوم ته چې کوم باندې عذاب راته نو به یو کور نه پکې د ایماندار بل څوک نو به یو کور لوط علیہ السلام به یو کور نه پکې بل څوک اسلام والا نو لوط علیہ السلام او دا غلونه نو مسلمین او مؤمنین دواړه دغه لپاره ویل دي نو مترادف استعماليږي او فرق پکې تشته دي نو دې حدیث مبارک کې فرق کړی حدیث د جبرئیل تاسو له سره د ایمان او د اسلام بل ایمان دا رفیع نبی رسول الله ایمانیت بیان کړی نبی تاسو کې بل اسلام نبی رسول الله ارکان د اسلام خو دي جدا جدا کړی دي دا شان فرق د ایمانیات او تفصیل د ایمانیات او ارکان د ایمان دا په 40 حدیث کې ویل دي او شو دا کنه تفصیل د ایمانیات یو او ارکان د ایمان بل پنځمه مسله فرق د ایمان او د اسلام حدیث اول کې د جبرئیل علیه السلام حدیث کی تفصیل راغلی شپږمه مسله مقام د احسان مل احسان یا رسول الله نو جواب کیو ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دا حضور پیدا کول دا یقینی کامل په منځو لاړی او تزل سوچ فکر د کور کای په منځو لاړی او سوچ فکر د دکاندارۍ کای امام پسې ولاړی دا خموز دی وای چې امام نماز خطا شو چې څلور رکعات شو کدري نو چې سم منځ کې ولاړ وی درې شي وی تاسو څه پته دی یقیني درې شي وی تاسو څه پته ده امام به دکان حساب کو بخلاصې دا مینه اخلاص کړه معلومی کی دا چې رکعات پاتې ده نو د دکان نغموز کو دکان حساب وکاو مسورو کو د دکان حساب وکاو په جمعات کې چې ته کې ونور څوکري خلک وټول غلي سبا حساب کتاب وکاو نو دا ته کوم زموږ یقیني زموږ دغه شی څه فرق پکې نشته ځل چې ولور خو څه ټکی یو غته فکر نه غدا سیاد دي لکه خودکار ماشين په شانته چې دې تر شي الله اکبر کوي او چې کته پورا کوي بیا را فاسي نو څوک فکر نه چې زاد سویما از په صح حال کې ولاړ مقام د احسان حدیث جبرئیل علیہ السلام په خوده لري و مسله نفي د علم غیب د نبی علیہ السلام او د اصحابانو رضی الله عنهم حدیث جبرئیل کی جبرئیل علیہ السلام نه اصحابانو پیژندل او نه رسول علیہ السلام پیژندل بعض روایتونو کې راځي چې درې ورځې پس نبی علیہ السلام له جبرئیل راغی او زره غله مته پوښتنه وکول هغه طالب زوب په څل راغله د رسول علیہ السلام د وفات نه لږ مخکې خبره صحیح روایتونو کې تذکرہ ده نو د دین اعاده یو تکوله یاد یو تکو لکه رسول علیہ السلام سره جبرئیل علیہ السلام قرآن پر رمضان مبارک کې دور کو جبرئیل بلوس نبی علیہ السلام بلوس جبرئیل علیہ السلام بلوس نو دور به سره کو ورستی کال باندې جبرئیل علیہ السلام د رسول علیہ السلام سره دور د قرآن دوه کو رسول علیہ السلام د عائشہ صدیقہ روایت عائشہ معلومی کی دا چې زما مرګ نږدې شي دوه جبرئیل ما سره سبق وړه زما مرګ نږدې شي نو دغه رمضان نه پوز جوړ بیرول کې نبی علیہ السلام وفات شو نو دې طریقه باندې نبی علیہ السلام ته پته نشي چې جبرئیل اصحابان زال پریشان دي وای مونږ دې څنګه نه لکه چې پرځ مکان نه وتی اسمان ته خطرله اصل بیانو نبی علیہ السلام یو ګور څو طالب ته بیانو نفي د علم الغیب اصول معظمون د دین د نبی علیہ السلام نو د اصحابانو ادموي
چې محدثین وایي دا چې رسول علیه الصلاۃ والسلام د وفات ته د نږدې وخت خبره ده، نو چې دغه وخت پورې علم غیب نو پس د مرګ عالم الغیب شو. عالم الغیب دی، عالم الغیب وایي. ټیک ده چې کوم واقعات راغلي دي هغه واقعات جزئیه دي، معجزه د نبی علیه السلام خرق للعاده، نو کېدای شي که نه، خو کلیه نه ده چې پیغمبر علیه السلام په علم غیب و. انی لا اراکم من وراء جسر، دلته به رستو راځي، زه تاسو د رستو نه ینم. وی پیغمبر علیه السلام مانځه کې مخکې ولا رستو ټول حالت به لیدل، غلطه وایي، رستو نه لیدل، کله کله به ورته الله څرګنده کړه خبره. یوه دا، دویمه دا چې امام ولاړ دی، دا صف هم لیدی کېږي، دا هم لیدی کېږي، دا مخکې صف هم لیدی کېږي، رستو هم یو ځای پورې لیدی کېږي. نو دا مطلب دی، یا دا مطلب دی چې کلمات الله ښیي، ولې چې ښودلی ورته نو په منځي صف کې څه نقصان کېدی، نو سبق به ته چا خو خونه به ته چا کولی چې پیغمبر اسلام خبر نه وي، نو الله به خبر کړ، نو هغه به ته خونه وکړه چې داسې مه کوئ، داسې مه کوئ، داسې کوئ، داسې کوئ، دې طریقه باندې. نو صحیح ده که نه؟ دا په حدیث جبریل کې هم دی، نفي د علم الغیب د اصحابانو نه او د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه، او لسم حدیث کې هم دی. دویمه مسله رد پر روافضو او په اسماعیلیه باندې. روافض اسماعیلی، روافض وی ان الائمه یعلمون ما کان وما یکون. اسماعیلیه هغه خان وی، هغه خانیان دي، دا د روافض یو بدتره فرقه ده. روافض کافر دي ټول دوی د زیدیو نه، اسماعیلیه په هغو کې به بدتر کافر دي. نو په دو باندې رد دی. حدیث د جبریل تمام محدثینو کتابونو وارد ذکر کړی دی، نو رد دی په دې باندې چې علم غیب خاصه د الله ده او نه پیږي. ائمه ان الائمه یعلمون ما کان وما یکون دروغ دي، بالکل پته نشته. دا خبره نفي علم الغیب د نبی علیہ السلام د اصحابانو نه په نور روایتونو پنځلسم حدیث کې هم ده، په درشتم کې هم ده، پنځشتم کې هم ده، څلور دېرش شپږ دېرش کې هم ده. دې باب کې دې څو حدیثونو کې نفي علم الغیب د رسول علیه الصلاۃ والسلام نه. اتمه مسله علامات د قیامت. قیامت خو نه معلوم کړم، بل مسئول عنها باعلم من السائل، یعنی چې تاسو کې نو هغه په زیات نه دی پوهه، ته دې پیږي زه پیڅ کویږم. رسول الله سلام خو پیږي د جبرئیل لکنه، خو یو بدوی سره ته تاسو کوو کې طلب لراغله، او څنګه چې ته دې پیږي داسې ځنه پیږي. بل مسئول عنها باعلم من السائل، سائل هغه بدوی په شکل کې دی، اما رسولانو نبی علیہ السلام دی، معنی ته چې په څنګه نه په دقه څه بزم نه کو. په دې علم کې فرق هم نشته چې غنیتا ته جو کم پته ده لوکټي، ما ته جو لوکټي زیاته ده، نازل کې نه مو پوي. علامات څه دي؟ علامات د قیامت. نو جبرئیل تاسو کړه، طالب تاسو کړه، نو رسول الله سلام ته خو دلی علامات د قیامت. علامات د قیامت څه موجود دي؟ نهمه مسله ادب په جواب کې الله ورسوله اعلم. دی حدیث اول کې دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی څوک، نو هغه وی الله ورسوله اعلم. ته پته نشته چې دا څوک دی، زه موږ په دې باره کې څه وو. ادب دا دی، طریقه دا ادب معلم کامل دی، نو چې هغه نه تاسو کی نو که صحیح درځي زما فکر داسې دی، که صحیح نه درځي نو پاک الله ورسوله اعلم. الله ته پته ده، ته مسله معلومات وکړه. ادب په جواب کې دا شانته ادب په جواب کې لبیک و سعدیک. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کړی دی حضرت معاذ نه، یا معاذ، هغه وی لبیک و سعدیک یا رسول الله. بیا تپوس کوي لبیک و سعدیک، بیا تپوس کوي بیا وی لبیک و سعدیک. دعاو کا ادب په طریقه باندې وظیفه نه پیغام هغه د تاواز کی او حاضرم سیبا بیا आवाज کی بیا حزنامو رسول ته کوړي خو دغه تناسب کړ نه بیا وای په ادب باندې څه حکمت به بګیتا. او دا تاسو له حدیث یو وشتم کې حضرت معاذ جواب لبیک و صادق درې واره تاسو کړ دی وره ته دغه ویلي لفظه مسله دا ګوره په یو نمبر کې دوه درې مسلې ما په اختصار کوم کنه چې ځل دل کې به ډیر شي مسلې دي علاوه دا غنه چې مجتهدین رحمهم الله چې ثابتې سویا خو جدا مسله خدا زمون د معاشري سره چې کوم زمون کو برابر راځي. لسمه مسله اطلاق د دین په ایمان اسلام احسان باندې یعنی علم او عمل دواړه. جبرئیل علیه السلام تاسو کړی دي رسول الله سلام جواب ورکړی دی. نو چې کله جبرئیل بیا پیجندل نه بیا سوی انه جبرئیل اتاکم
یعلمکم دینکم دا جبریلو تاسو لراغله د دې لپاره تاسو دین خو یعلمکم دینکم تاسو نه ډیر کول چې تاسو ته استحضار وشي خبرې په ذهن کې شي اجمال راشي او د تاسو کې د اسلام د ایمان د علاماتو د قیامت د دې ټولو تاسو کړي د دې ټولو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دین وی نو سمانا ده یعنی دین اسلام ایمان احسان ټولو ته دین ویل کیږي ولی دین وی ما یودانو به چې په کوم څه بدل ورکول شي نو دا ټول دي چې د دې په صحیح باندې صحیح بدل ورکول شي په دې کې د خطا په عقیده او نیت باندې یو جزاء سزا ورکول کیږي او پیر راځي اتاکم یعلمکم دینکم دا خبره ته مو تاسو ته د دې قدر نه کنه او بیا بلا شي دوره وکوي نو د دې قدر بدل لیدل او شي دا کوي دا سره ودی کوي دا کوي دا د احادیثونو د دې باب د احادیثونو هغه مستنبطات دي چې کوم فقهای کې غنی دي د فقها په خپل لوی کمالی کارونه دي لوی خدا هغه آسان استنباطات دي چې نو ته استاد فکر کوي په غټه کې اړه دی انو ته د طالب فکر چې دینه څه زده کوم نو دا مستخرجات کی مستنبطات دي راغی نو دې خبرې کې خیال ساتئ لسمه مسله اطلاق د دین په ایمان اسلام احسان باندې یعنی علم او عمل دواړه دا می ویلو کنه جبرئیل علیه السلام بارکی رسول علیه السلام و اتاکم یعلمکم دینکم مو خو دین مو دروجی ہے زکات ته کنه منصوص در رسول علیه السلام اطلاق دے چې دینی اسلام ته ویل دي دینی ایمان ته ویل دي او دینی احسان ته ویل دي دا درې خبرې دي بنیادی اسلام ایمان احسان ایمان اصلاح د زړه اسلام دا غزل په اصلاح باندې اصلاح د وجود احسان اصلاح د وجود په خصوصي طریقه باندې دا چې سپیشل ډاکټر دی کنه نو دا سپیشل طریقه باندې اصلاح به پس راځي ان تعبد الله کانک تراه دا حالت کنه عثمان رضی الله تعالی عنه نو عالمان د سیرت وی نه خپل خزه بربندل دله نه خزه بربندل دله د خزه سره خو مر دی یو بل بربندی خزه خان نه دلی وی د خدای نه شرمېږم د الله نه شرمېږم چې د حالت یو ماته الله ګوري او داس چې به ماتاو نو داسې په پرده بکینا چې خالص او مخلص لکه بالکل پټي دا ولی یستحی من الله الله نه شرمېږم الله په حال حرمانی وایي ولی چې څومره گزاره کیږي هغه ور پکار ده کنه نو دا یو کیفیت ته کله چې دا کیفیت پیدا شي ان تعبد الله کانک تراه نو چې الله په خپکی هغه ته بلاس نشي ورلې الله په خپکی هغه ته بسترګ نشي ورلې يعلم خائنۃ الاعین الله د سترګو په نقصانوم پويږي بلاره رواني هغه طرف ته وګوري بیا زرد شي ګوري بیا پیره کې دا شو ګوري نو کستا مرګره پینې پیږي بل څوک پینې پیږي تاسو سره ناشته فرشتو ته پیګرني الله نه حضور کیږي کنه نو چې کله دا حضور پیدا شي کأنک تراه نو د زړه خبر وځي بیا که ګوري نو په خپل سره ګوتی منډي سره راوامه وکړو نو دا ویل او داستو معنی کېدل چې توبه ده دا عمل سره توبه راشي په دې معنی باندې د او څلورم نمبر یې ویلو د قیامت متعلق مسله او علمي مسله ده هغه کې قیامت پته نه ماته شي تاسو کې علامات وي نو د دین نه اورېدل انت لذلمت ربتها یو لسما ایمان او شعبې د ایمانی بیان کړی دی او سره شعبې ویلي دي څنګه د ایمانی ویلي دي دا په دویم حدیث کې دریم پینځم شپږ و اته کله یو څه عمل ویلي دي کله یو څه ویلي دي کله لږ ویلي دي کله ډیر ویلي دي دا شانته 12 14 15 یویش سلیریش
ویش دیرش یو څلېښت دوه څلېښت درې څلېښت دې حدیثونو کې شپاړسو حدیثونو کې د ایمان شعبې ذکر کړي. ایمان د ایمان څانګې یعنی اعمال چې د ایمان دلیل دی او شواهد دي. ایمان خو پټه بلا ده، پټه دنیا څه پته لګي، دا په هغې باندې شهادتونه دي، ګواهان دي. پې د شپاړسو روایتونو کې ذکر دی کړی. 12 مسله معانی لغویه مرعی دي په معانی شرعیو کې. شریعت چې کوم څه ذکر کړي دي اصطلاحي، نو دې کې د دې هغه معانی لغوي چې هغه مرادي. دا څو حدیثونو کې دا معنی ذکر کړی ده. نهشتم حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام څه شی دی؟ اسلام د دینم دی چې ستانه بل د الله سپه او د دین دی بل مسلمان محفوظ پاتې شي. دا شانت ایمان سره چې خلق پتا باندې اعتبار وکړي. الله دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت نه هشتم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لغوی معنی غسته کنه چې روغ پاتې شي. والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. مؤمن هغه څوک دی چې ادبار پیو کې خلق ادباری وګڼي خلق په وینو هم او په مالونو هم. نه به مې وینې توی په ناجایزه طریقه او نه به مې مال تلاش کوي. اگر که بې ځایه پروتي او په لاره کې پروتي خو بل به څوک نه لاس کوي. نو دا معنی ذکر کړی د څو حدیثونو کې. یو دغه حدیث دی، دا شانته حدیث نهشتم او دې طریقه باندې څلور څلېښت دی غالبا دې حدیثونو کې دا ذکر کړی دي. نو قانون شرعي کې مستفاد شو معانی لغویه مرعی په معانی شرعیه کې، او کله کله حکم دایری کې په هغې باندې چې لغوي معنا نه نو حکم هم ختم شي. لغوي معنا موجودېدلو سره ضروري دي. لکه بیع لغوي معنا معتبره ده کنه. شریعت کې خو پکې تقید لګاو بالترازی د دوړو رضا به شرط دي. خو دا شریعت د دې نه مخکې لغوي معنا ملحوظه ده. هغه څه شی دی چې د یو شي په عبادت کې بل شی اخیستل. اوس که د یو شي په عوض کې تا نه په زور څوک څه شی واخلي 50 روپۍ درکړې د 10 روپو شی دی ما واس 50 روپۍ دغې ته په خوشحاله نه د شرعانو ته بیان ویل کېږي. خو لغوي خو استبدال راغلی که نه. نو دا معنا شریعت کې معتبره ده سره د زیادت نه. زیادت څه شی دی؟ جیب الترازی دی. رضا به پکې تشر دي. 14 مسله خیریت په اعتبار د اعمالو دی پس د ایمان نه. ایمان یي نو خیریت راځي په اعمالو کې، خو چې ایمان نشته دی نو عمل کې خیریت نشته. مثلا لوز پالل، رښتیا ویل، تعاون کول، دین په لحاظ باندې کافر ته څه فایده خو نه رسي. خیریت دغه په عمل کې نشته. د دنیا معامله خو عارضي ده، دنیا نه خودله دي، خو چې د الله په رضا باندې قبلېږي نو هغه به اله راځي چې خیریت په اعمالو کې د ایمان په وجه باندې راشي. دا حدیث 14 کې د دې بیان کړی دی. 14 حدیث چې هغه سړی راغلی جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الراس ببر سره دی هغه اعمال کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی 5 صلوات في اليوم والليله فقال هل علي غيرهن فقال لا الا ان تطوع. والتطوع خیر عمل دی، زائد عمل دی، د ایمانیت نه دی. خو فائدہ به تطوع لرسي چې ایمان یي. چې ایمان نشته نو تطوع فائدہ نه رسي. فرض خود فائدہ نه رسي، خو تطوع فائدہ نه رسي. دغه شانته صيام شهر رمضان دې طریقه باندې داوم وي لا ازيد على هذا ولا انقص، نبت کموم او نبت زیاتوم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام افلح الرجل صدقه که رښتیا وکړو نو دې کامیاب دی. نو خیریت په اعمالو، خیریت په اعتبار د اعمالو دی او پس د ایمان نه دی. ایمان کی خیریت باندې چې اعمال یې تش ایمان دی.
نو بچ پدې کې خو چرته باندې بچ کې د کانګي سره ډیر عمر پس په پور کې تیر شي نو پس هغه نه بوزي اسانه خبره خونه ده. سوال لسوم مثلا من الایمان الحب فی الله والبغض فی الله. حدیث شپږم او حدیث ویشتمی دا ذکر کړی دی. شپږم حدیثم دا ان تحب لله وتبغض لله الحب فی الله والبغض فی الله. دغه شانته ویشتم حدیثم دا ذکر کړی دی المحبت فی الله او دغه شانته البغض فی الله. څه چیزونه خو دې چې سړی سره افراد دسی دا شانته اعمال دسی چې سړی سره بدشتم یي او کله رضا د الله لپاره نیت سره انما الاعمال بالنیات نو پس هغه نه به فائدہ رسي کني نو فائدہ نه رسي. دا ویلي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. المحبه درشن ته حدیث وشتم کې دا ذکر کړی ان تحب لله وتبغض لله. اتشتم حدیث کې ذکر کړی دی هو افضل الاعمال. دا محبت فی الله او بغض فی الله افضل الاعمال دی. نو څه مطلب دی؟ نماز روزي نه غوړه دی بشک غوړه دی کنه او عمل قلبی مراد دی. د زړه په عملونو کې یقین کې الحب فی الله والبغض فی الله نه او چت عمل نشته دی. پنځلسم تعدد د جهات او د عمل تعدد په ثواب کې راولي. معنا څه ده؟ مثالونه مې ویلو کنه اوس ته جمعه ترواجی نو ته منځله دی کنه او کدی کې نیت د دیو کو چې کدی نیت کې څوک مخه راغی طالب سبق ټکه او تنوز ته پوښتنه کو جواب ولور کوم دل کوزینی شرات له کمرې ته په لارې باندې که څوک ته پوښتنه کو ابي څوک په لارې باندې ته مسلې ته پوښتنه نو کوم مسلې جواب ورکوم. جمعه ته چې زم نو په ذکر او اذکار باندې باوړم خیخ په مخ کې کوم نماز وخت نو د نفل وخت نو 2 رکعات تحیت المسجد وکوم یا 2 رکعات تحیت الوضو وکوم. د دې سره چې دینه فارغ شم نو بیا به ذکر کوم. که څوک لارته نه خطا شي او خبره خطا کوي نو غته بخوره کوم. د نیتونو سره رټل کا یو عمل له چې منزل دی په دې کې د الله ستو عملونه ما یاد کړه پکې تراله او چې د دې نیتونو الله ثواب درکړي. مخې لاړو سره نه غوښو نه تعلیف د تاسو راغې نه بي د تاسو راغې نه لار د چانه روکو او دا هر څه مخې رانغله او د دې نیت خو ثواب الله درکړي. انما الاعمال بالنیات. بل دا وشوله کدی مخې لاله جواب دی ورکو نو نیت خو دې نشته د عمل ثواب شو نیت نو او چې نیت وي نو عمل او د نیت د دوړ ثواب کېده. نیت المؤمن خیر من عمله دا میولو. نو تعدد دا حدیث نه هم په دې مسله باندې دلیل دی. ولی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ وی ثلاثه لهم اجران رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطوها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عاتقها فتزوجها وله أجران. دو أجر وي دو أجر توي يو زور دي يو پکتنه نیت لنه عمل سره ټل الله پاغي باندې ثواب ورکړي. پړه سم مسله ایمان سبب د عصمت ته او اعمال ادله ظاهره دي د عصمت. حدیث لسم یو لسم په دې مسله باندې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي دي کنه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ایمان راغی کنه ایمان راغی او د ایمان دلیل بځي چې زه ایماندار یم. دارالحرب کې اوسې هندستان کې یا په بل یو ملک کې اوس خو دلیل جوړ کړی دا الله او څه شی دا شناختی نمبر دی لکه سری کلی مسلمان لیکلی دا مسلمان نو قادیانیانو جوړ کړی دا الله مسلمان لیکلی شیعاګانو کارډونو جوړ کړی پاکستان کې اوس مسلمان لیکي. څوک دی جنس سره مرد جنس سره خدا دین سره اسلام هغه اسلام لیکي. نو دی باندې خو نه پیژندلېږي د پیژندو ذریعہ به دا اعمال دا اعمال ذکر کړی دي. استقبل قبلتنا دا شانتا موز کوي وان ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك
عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. هر سره نه بچ محفوظ کړو. نو ایمان سبب د عصمت او گواهان په څه دي؟ الاعمال. شهادت په اعمالو نو پس هغه نه قبول دي د عصمت سبب بالغ ګرځي. دا لسم یو رسم حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده. ولسمه مسله کامل نجات او اولا په ایمان او اعمال دواړو دي. نجات او په ایمان دی. وغه خبره ده کنه وې د کانګي سره ده. مولا سے واز کو کنه خیرات تو کور کنه الله له یو پلس ور کوي. نو سړي څخه یو روپیو دولګي لس کومه وایي نه خیراتی ورکړه. ناغه بیا کب چرته ناغه ګډه پوښوا ګرځیدا وتانګو کې ناسې زورونه کې بوټي نیولې چې بوټي راو باته راغې دلا دلا سره پرته یو دا پاتې شمارې کې جیب کې واچولې. بیا په یو مقابله چې مولا سے باس کوي یو پر یو کنه مولا سے خود کانګي سره ور کوي. تو هغه کانګي سره دي کوي دا نجات خوشته او سره د کانګي نه دی. نو کامل نجات بال راځي چې سره عمل ترشي. مطلب دا دی کامل نجات او اولن نجات په ایمان او اعمال دواړو دی. دولسم حدیث سوار لسم اته دیرشم دا چې کوم حدیثونو نمبر زوی ما نو د دې مطلب نه دا نه چې په دې نورو کې نشته. نورو کې ما غدو کې څرګند دي د عنوان ګرځولې د نورو کې میغه خدای څرګند پدې کې د دې حدیثونو کې څرګند ذکر کړی. اتلسم مسله عدم زیادت او عدم النقصان په عبادتو کې سبب د کامل نجات ته. دم دولسم او څوارلسم حدیث نه مستنبط ده. لا ازيد على هذا ولا انقص. نو کوم من بزیاتم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی جنتی څو ګورن دي تا وګورئ. دا حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دولسم حدیث دی چې عربی راغله و عمل راته خو اذا عملت دخلت الجنه. نو نبی علیہ السلام تعامل خو هغه سره وی والذي نفسي بيدي لا ازيد على هذا ولا انقص منه. چوګر دی نبی علیہ السلام وی من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. جنتی ني دل غواړي څوک نو دې سړی ته دی وګوري. نو دا عدم زیادت او عدم النقصان په عبادتو کې دا سبب دی د کامل نجات. همدا خبره تو رسم حدیث کې ذکر کړی دا چې سړی راغی او موږ پینې پیو ته وی نبی علیہ السلام ته نږدې شو ته پوښتنه وکړه. نو پیغمبر علیہ السلام جواب ورکړ. هغه دا وی چې زبا د دې خلاف نکم لا ازيد على هذا ولا انقص منه. رسول الله صلی الله علیه وسلم افلح الرجل ان صدق. کرشتیا یو کړلو نو دې کامیاب دی. دا حدیث کې ذکر کړی. مطلب څه دی چې کامل نجات بال راځي چې دا دواړي او چې دواړه نه ایمان شته عمل صالح نشي نو کامل نجات ک الله مهربان شي خوب شي کنه خو د کانګي سره وي اشنه کی. نو لسمه مسله اجتناب د شبهات او د حرمت نه. حدیث مبارک کی راضی دی کتاب کی بتا سو وای ان الله حرم حراما او دا شنتا حل حلالا. الله څومره نکړی دي اسیر وا کړی دي وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. د شبهات نه ځان بچ کی نو دیني خپل بچ کا عزت خپل بچ کا. ځکه مینس کې مشتبه سي زونه چې د حرمت دلیل یم د کوته ګوري او د جواز او د حلت دلیل یم د کوته ګوري. په دې باندې د نفس په تقاضا باندې روان شي نو کاغه رواو مخ ناروا او طرف ته اطلاع رسانه نو چې بل گا مخلي ناروا ته باوري. حدیث کی مثال وې د مسلم حدیث کی کراعی يرتع حول الحما يرعى حول الحما يوشك ان يقع فيه. لکشپن کې ادمال والا ساروی ګړي بيدي د فصل په پوله باندې تري دیو ته ولاړو بي ساتي يوشك ان يقع فيه. نږدې ده چې هغه د خلو ته واچي او وړو ته. نو دغه شانته مثال لدا حلال او دین دا حرام او بی دینی
دی مینس کې الله شپول درولې بیتري کړي دیواله کړي دي هغه د مشتبهات دي د مشتبهات نه ځانو ساته اگر کړه حلت صورت پکې شته خو په دی باندې ورورو مخه تړوان شي متل نه کی کو اوس کو د شی نور ځګن بلاک شروع کی نو په دی باندې عادت راځي نو ځکه دا په میان کې ځان نه وساته دا حدیث دی باندې دلیل دی اجتناب د شبهاتنا دا پینځم حدیث دی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې هغه راغلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ځان د دې لوخو نو ساتای د لوخو نه ځانو ساتای احفظوهن واخبروا بهن من وراءهن نو پدې کې ته منه کړه نه عن اربع عن الحنتم والضباء والنقير والمزفت ما تفصیل کړه چې لوخ حرمت نه راولي لوخ کی شراب نشه حرمت نه راولي رسول علیہ السلام د دې مشتبهونه بچ کړو چې دیل نه دیل نشي چې دا څنګه چې په حرام کې واقع شي یا دې کې اثر د شراب وي او ته نه وبره واخلي او اس کې نه پاږي کې اثر شي ځکه لوخ او جذب کوي راکایي نو دا مشتبهات نه ځان ساتل شلم مسله البيع شپارسم 50م حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې ما سره څوک بیعت کی او د بیعت مسلې بیان کړي نو بیعت معنا څه خرڅون شریعت کې بیعت په علماءو په جبه کې ویل کېږي د چا سره کامل لوز د سی لوز چې ځان په غلط کې باندې خرڅ کې پابندي بیا کوي نو په دې معنا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیعت نقل شته او دا شپارسم 50م حدیث کې تاسو لوستي یوشتمه مسله ما یضاد الایمان والاسلام څه چې د ایمان او د اسلام مضاد دي دا څو حدیثونو کې ذکر کړی دي د شی کمال ذکر یا کمال علم الرازی چې هغه مو پیژنې او سره د هغه مقابل چې مضاد هغه مو پیژنې وړون دي هغه ورانه تیار سو پیژنې رانه تیار نه پیژنې ولې هغه کې یو ضد ده کله چې دی راناو پیژندا نو تیارو به پیژنې چې دا نه جوړه تیار ده ادم الشیء عما من شان یقول چې هغه دي تیار دی ولیدل او دی پیژندا چې تیار دی ته نو رڼا به پیژن چې دی مقابل چې راځي هغه ته رڼا ویلېږي خوب تاریخ هیڅ نه دی ختم شوی دی نو خوب پیژنې نه تاریخ پیژنې او چې کله دی هیڅ برابر شو خوب دی پیژن تاریخ دی نه دلدره او چې جبه خرابوي هغه تاریخ بیا تاریخ دی له خوب دین دلدره او چې دا خلنو نو خوږي هغه شی خوب دی نو اشیاء تعرف بازدادها نو د اسلام ازداد مقابل سدي هغه مقابل پیجندل واړي اتم حدیث کې اول ځلبانی ذکر کړی دی هغه داوی ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا داوم حدیث اتم حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار لیکن هغه به دوزخی معنا سره ایمان په پیغمبر اسلام ایمان نه راوړو سره د ټول ایمانیاتو د منلو نه دا ضد دی ایمان هغه ایمان نه دی دا شانته به ایمانیاتو کې یو خبره نه منل دا ضد دی ایمان دغه مسله شپارسم حدیث اتلس نولس شل اشپاگش کی ذکر کری دی حدیثون نمبر تاسو څنګه لیکای زما دې ته وګوره داسې لیکي تاسو د قرآن آیاتونو کې خیم کا نمبر د شیو کا پاسوم لیکل لاندې لیکل پاسوم له یو ځکه په دوه ځای لیکل کی معلوم وي الله الله دویشتمه مسله الصدقه تطفئ غضب الرب خیرات د الله غضب ختمي دا تاسو ولسم حدیث کې لستی دي دا شانت نور کې الصدقه تطفئ غضب الرب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واعظ کو د اختر روز نو زنانه او تداوی چې خیرات ډیر وکای انی اریتکن اکثر اهل النار تاسو ما دوزخ کې ډیری دی نو تاسو خیراتونه ډیر وکای په دې باندې د الله غضب ختميږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خونه کوي او دا ذکر کوي په ولسم کې اشپگشتم حدیث کې هم درشتم مسله تکثیر اللعن
وکفر العشیر من الکبائر. اوس رست دا باب راځي کبائر مبارکه خو دې حدیثونو نوم څه خبرو پته لګي لکه شرک کفر دا شانت اخلاقی کارونه کفران العشیر. نبی علیہ السلام وی زنانه مې دوزخ کې ډیری ولیدلې او چې ډیری ولیدل نو سبب څه دی؟ نو پیغمبر اسلام نو سبب کې تکسرن اللعنه او تکفرن العشیر. معلومه دا شولا چې رواني خبرې کول خیره کول لعنت ویل په کبایرو کې دي. کفران العشیر کبایرو کې دي. دا دې سره خو نه کړو دا دې سره خو نه کړو دا ګناه کبایرو کې دي او دیو جنې چې معاشره پروانیږي نو ځان چې ساتل ضروري. تکسرن اللعنه تکسیر اللعن او کفر العشیر کفران العشیر من الکبائر. څلورشتمه مشره حق الله و حق العباد. یوشتم حدیث تاسو سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ ادری پر آواز کړی دی چې الله حق د معلوم دی والله ورسول اعلم. هغه ته چې نبی حق د عباد د معلوم دی په الله باندې الله ورسول اعلم هغه ته بیان کړی دی. دا حدیث یوشتم د معاذ رضی الله تعالی عنہ حدیث کی حق الله و حق العباد دا پیجندل غواړي. الله پنځشتمه مسله طریقه تعلیم دا اهم عنوان ضروری خبره ده په دې عام انداز باندې وای خو دوی سبق راته وی کنه خو چې ضروری خبري او فکر کوه خبره تاوم یا دا خبره تاوم غره بیا به بل ځای نمومي یا دا مسله دی باب کې ذکر شي بل ځای کې نشته دی یا دې مسلې انداز داسې دی دا د پاره د تنبیه په خبره باندې په پوه کولو دا هم ګرځولو لپاره چې دا تنبیه پیو نه کی نه یو دی به پیږي نور پې نه پیږي خبره او سبق ما ته وي سره دینه چې هغه بیا ګرځي نو بیا به نه مومي. زه درس کې وایم کله کله رمضان درس کې د قرآن درس مې کوه واقعا مې ذکر کړله نو هغه لاړه خلاصه شوه نو بل کالبانې زمانه نورستاني ولا تپوس وکړو دا څنګه خبره ما پروس کالی کړی نو یې کړی خو ما نه دی کړی ما ګر د سپیره اوس معلوم نه راځي زمانو بیره د کله خو خبره مناسبت باندې سړی ذکر کیږي ذکر شي هغه وخت یاد بیا نه مته نه یادېږي چې عبد الله ابن مکتوم واقعا سو څنګه په سمت کې ما کړل دا سو یو کال تیر بیا بل کال تیر شو او په دریم کال باندې او مقدس راغله چې بیا خبري مناسب دی برابر شو خبر مو کول او یادم سره چت کړ وې دغه ته د درې کال نه سو مې ځان دغه خو کړی دی کنه سپیره درې کال خو زورې دی په څه کنه نو که تاول کال کې لیکلې آیا دا کړی دی نو خو باندې نو دسي ځنی خبره دي چې بیا غن راځي مخله بیا نه راځي نو چې نه راځي بیا بس چرکه خو ځان په پوهه کنه دې معنا باندې حق الله او حق العباد او دا شان طریقه د تعلیم د اهم عنوان یشتم حدیث تاسو لسته نبی علیہ السلام په تنبیه کړی دا شپږشتمه مسله صرف ایمان منجی دی چې صدقا عن قلبینی صرف ایمان چې صدقا عن قلبینی ان جزر د اخلاصي نو دا منجی دی بنده په د الله د غریف نه خلاصيږي کله خلاصيږي خبر ورسته ده په اول کې خلاصيږي په انتها کې او ابدي جهنمی نه ګرځي. او دا حدیث یو اشتم تاسو لسته ده چې رسول علیه الصلاۃ والسلام وی چې دا الله حق ادا کو فإن الله لا يشرك بالله شيئا حق العباد على الله الله يعذب من لا يشرك به شيئا. سزا به نور کوي څوک چې سره نه شریکي څوک د چې شرک نه کړي نور ګناهونه کړي غني دوزخ ولا نه ولي بوله نه چې الله معاف کړي خدایغه مهرباني ده او قانوني طور باندې داغه د لپاره سزا شته نو دی او لا الله عظمت تعذيب ابتداء یا تعذيب اخره پوری چې د معذب پاتې کیږي دا سینه ده چې توحید یې عقیده درسته ایمانیت صحیح دي نو که زر کاله پس خود جهنم نه بوزي نو د دې لپاره ضروري دی چې ایمانی او صدقا عن قلبینی نو کسل کاله پس او که زر کاله پس اخلاص بشي. حدیث یوشتم حدیث دیار لسم یوشتم دویشتم او درشتم
څلور حدیثونو کې دا مسله څرګنده ذکر کړل. بل دا چې په دې کې رد په معتزله خوارج او کرامیو باندې. معتزله وی کې ایمان یې او چې کبایر کړي توبه ته نه وکړي نو دا المنزله بین المنزلتين نه مؤمن دی او نه کافر دی. څه چل بکیږي ابدی جهنمی دی دوزخ کی وای نو کافر ته نه کافر ته نه شمار چې ګناګار شوم ا دوزخ کی به میشي. معتزله وی د ایمان نووت ګناه کبایر سره چې قصدن ارادته نکړي دي د ګناه د ایمان نووت او ابدی جهنمی دی. نو دې حدیثونو کې رد په معتزله خوارج او کرامیو باندې دغه عقیده دا غوښته هغه باندې رد چې ایمان قدرې وو ابدی جهنمی نه دی. ایمان صحیح و ابدی جهنم الله به اخلاصي جهنم ته بدی هر کله چیزی خوزیبا کہ ابتدا ان الله داخلي او کسانیه